السلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم صدر محفل زاده نبی امین صاحب او دلته کې زمونږ نور چې څومره ملمانه موجود دي زمونږ سینیر صحافیان موجود دي د مختلفو علاقو نه دلته کې خلک را رسېدلي دي نو دې ټولو ته خوش آمدید یم وایو او شکریه ادا کوو. حضرت صاحب چې په کوم دغه باندې راغو دلته کې لکه دا پروګرام زه به دې حوالې سره ووایم نو خار پریس کلب یو کوشش دی د خپلې چې کوم د خطه ده دې کې کوم زمونږ اکابرین دي اسلاف دي علما کرام دي نو داغي حواله سره یو نظر لري سوچ لري. بیا پیر صاحب رحمت الله علیه چې د دې پاکستان د پاره د ملک د پاره قوم د پاره خدمات دي کوششونه دي د پاکستان کنن آزاد دي نو داغي دسخط باندې آزاد دي نو دا زمونږ بنیادی فرایض کې دي چې په دې مونږ خبره وکړو. مونږ د پاره یو وړوکی غونته محفل خو او د مرګرو دا خواهش چې مونږ داسې قسمه تقریبات کو نو بیا مونږ شکریا ادا کوو چې پیر صاحب دې دپاره ټایم ورکو راغل دې کې مېلمستیا هغه شرف مونږ ته حاصل کو دې کې حاضري یقیني کا. دا زه به دا خبره وکړم د پاکستان چې کوم بنیادی دې کې کردار ادا کړی دی آستانه عالیه قادریه مانکی شریف چې دا ټوله خطه نن په پاکستان حصه ده نو د هغې بنیادي وجه هغه پیر صاحب چې دلته قاضي اعظم رحمت الله علیه راغو او هغې ورسره مذاکرات شو. د مذاکراتو په نتیجه کې د هغې مطالبات هغه ومنلی شو تحریرونه د هغې نن هم شته او مانکی شریف ته لاړو. په هغه زمانه کې چې د ګاډو مسلې د کنیکټیویټي د کوم مواصلاتي نظام نو هغه مصایب و مشکلاتو کې هغې مانکی شریف ته لاړل او مانکی شریف کې ملاقات وکړو. بیا د پاکستان بقا هغه یقیني جوړه شوه پاکستان قایم شو. د شریعت هغه خوب هغه تر ننه پورې پوره نه دی او هغې دپاره علما کرام کوششونه کوي. حضرت صاحب دلته ناست دی د دې وخت په وخت کې د دې باقاعده یو تحریک هغه شروع دی د هغې حصه دي. مونږ به دا خبره وکړو چې نوخار پریس کلب د داسې قسمه تقریبات هغه منعقد کول دا زمونږ په فرایضو کې دي او خپل فرض به ولې نه ګڼو چې دا استانه دا مشران دا زمونږ د موجودګۍ مونږ ته احساس راکوي چې دای کم قسمه داسې تقریباتي پروګراماتي نو د دې پریس کلبونو او د دې صحافیانو په ذریعه باندې هغه آواز لازم او ملزوم دی او بل سره تړلی دي. زمونږ بنیادی او رشته ده او د استانې سره هم رشته ده د مشرانو سره رشته ده نو مونږ په دې باندې خبر هم کوو او ضروري دا ګڼو چې زمونږ قوم د دې نه خبري چې دا مشران نن زمونږ په منځ کې موجود دي د دې چې کم اسلاف دي پرونی کم مشرانو د هغې کم کردارو کم کوششونه او هغه کوششونو په نتیجه کې ډېر مصایب او مشکلات ورته پیښ شوي دي. مقصد بیانیې دي چې کومه یو کم کوشش شوی دی د دنیا په مخ باندې د کلمې په بنیاد د مذهب په نوم باندې ریاست قایمول د قاضي اعظم نه والې تر ننه پورې چې کم مشرانو ته مشکلات دي د پیر صاحب چې کومه حادثه بیا شوې ده او د هغې وفات نو دا سوالیه نشانات دي د دې مطلب دا دی د دې ریاست قایمول هغه ډېر مشکل پرېوتي دي خو هغه قدمونه اوچت شوي دي او نن پاکستان قایم او دایم دی. نو د استانې د دې خانقاګانو د دې پاکستان نه مخکې د 19 که مونږ ووایو نو دا د دنیا عظیمې یونیورسټیانې وي. هغه ټایم کې چې کوم د دین د تبلیغ د مذهب د ترویج اشاعت دین چې کومه سلسله به وه هغه به بنیادي طور د خانقاه نه خورېده. خانقاګانې به وي استانې به وي او هغه د خلکو سره تړلي مدارس کم ځای وو یونیورسټیانې کم ځای وي تعلیم کم ځای وو دغه شیخانو او دغه پیرانو دغه استانې وي چې د ننه پورې دا دین د قوم ته را رسولی دی او د هغې په بنیاد باندې دا 1900 صدي چې کم نن خو ډېر جدید شکلونه راغل مونږ ته په موبایل کې مونږ ته په کتابونو کې
ډېر اسانه شوه. دغه شیخانو چې کوم دین را رسولی دی نو هغه یې ډېر په ګرانه باندې را رسولی دی او ډېر تکلیفونه یې ورته برداشت کړي دي او په مختلفو ځنګلونو کې او په غرونو باندې به د دوی بسیرې وي او هلته به ورسره خلک کنیکټ وو. الله تعالی ورله یو مقام به هم ورکړی و چې د ټولې دنیا نه به خلک راتلل. نن هم هغه د مرجع خلایق دی هغه ځای نه او کوم ځای کې چې داسې بزرګان تیر دي نو زه دا خبره ضروري ګڼم چې هلته الله تعالی انعامات هغه خلکو له ورکړي دي. زه کلاو خبره کومه کله کله زه وایم چې د عربو ابراهیم علیه السلام راغو او د خپل چې کومه دعای د عربو دپاره هلته غوستې وه چې د ثمراتو نه او رزق نه د برکت او موږ ته په عرب خطه کې هغه خاص کر په مکه کې او مدینه کې هغه برکات فیوزات ښکاري. دغسې د هغې نه پس چې کومې سلسلې دلته د اکابرینو او اسلافو کم کم ځای کې تېرې دي تاسو وګورئ هغه علاقو باندې الله تعالی د رزق فراخي راوستي هلته ثمرات هم دي. د خپلې علاقې ته وګورئ نن دغلته کې په غرونو کې په شګو کې په خوړونو کې مالټې غوندې فصل چې ټوله دنیا کې مشهوره مالټه ده نن الله تعالی پرې ورکړې ده. دغه بنیادي خبرې دي چې کم خلق کم بزرګان کم ځای کې تیر شوي دي نو د هغوی هغه برکات د هغوی په نسلونو باندې بیا پراتی او زمونږ نوخار خوش قسمته دی چې داسې هستیانې پکې تیرې شوي دي او بیا حضرت صاحب د دې خاندان صاحبزادګان استانه د هغې سره تړلي خلک هغه نن موجود دي او هغوی هغه سلسله تر ننه پورې روانه کړې ده او هغه پیغام چې کوم د مشرانو نه ورته پاتې و هغه یې ننه پورې جاري ساتلی دی. زه د نوخار پریس کلب زمونږ چې کوم ملګري دي سینیر صحافیان زه د دوی هم شکریا ادا کوم د دې پروګرام حوالې سره یې دلچسپي اخیستې ده او د خپل چې کوم زمونږ جنرل سیکرټري دی زه په دې باندې هم خبره کوم چې شهنشاه بای زمونږ د دې پریس کلب منتظم دی او هر کله چې داسې څه پروګرامي نو په مخامخ جی ډېر نه راځي خو د هغې شاته د هغه کاوش وي کوشش وي او په شارټ نوټس باندې دا یو محفل چې کوم ترتیب شي هغه جوړ شي مونږ هغې ته هم خراج تحسین پیش کوو شکریا ادا کوو. دلته چې کوم ملګري میلمانه راغلي دي نو د دې دپاره څه خاص وینا نه ده شوې نه زمونږ میډیا ته داسې مضبوطه وینا شوې ده. مونږ خو خپله پروګرام دا یو تذکیر مو کولو زمونږ مطلب دا و چې مونږ به دلته یو محفل جوړ کړو او چې زمونږ کوم میډیا ضرورت دی چې هغه مونږ دنیا ته ورسو اواز د هغې باوجود په شارټ نوټس باندې په یو ورځ د پروګرام ترتیب باندې دلته لرې لرې نه میلمانه راغل ملګري راغل د دې ټولو میلمنو مونږ شکریا ادا کوو چې دې دپاره یې وخت وښکو. الله تعالی دې د ټولو ملګرو ته جزای خیر ورکړي. الله تعالی دې مونږ له مزید داسې مواقع راکړي چې مونږ خپلو مشرانو باندې خبره وکړو د هغې هغه فیوزات برکات زمونږ په دې پریس کلب په دې اداره باندې برقرار وي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر